د لغمان د آبادۍ نوي پړاوونه. آبادي، رغونه او هراړخیز انکشاف د یوې ټولنې د هوساینې او نیکمرغۍ سبب ګرځي او په ټولنه کې د میشتو وګړو پر ژوند ژور مثبت اغیز لري. سربیره پر دې اوسني او راتلونکو نسلونو ته د ښه او بسیا ژوند زمینه برابروي. اوسني عصر کې د نړۍ ډیرو هیوادونو او لرې پرتو سیمو خورا زیات پرمختګ کړی او هلته د ژوند هر ډول اسانتیاوې برابرې شوي او ورځ تر بلې د ژوند نوي پرمختګونه ویني. هغه هیوادونه او سیمې بیا د پرمختګ له کاروان څخه شاته پاتې دي چې د جګړو او نفاق ټغر پکې خور دی. زموږ ګران هیواد افغانستان هم سختو جګړو ځپلی او لا هم په پردیو جګړو کې ښکیل دی. سیمې او کلي لا هم د ژوند له ډیرو نعمتونو او پرمختګونو څخه محرومې دي او میشت وګړي پکې له زیاتو ستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان ژوند کوي. مګر هغه څه چې د پام او یادونې وړ ده هغه په وروستیو 18 کلونو کې شوي آبادي او پرمختګ دی چې په ځینو سیمو ولایتونو کې شوی دی. خو اوس هم داسې ولایتونه او سیمې شته چې په تیر وخت کې ورته اساسي توجه نه ده شوې او لا یې هم ولسونه د اساسي پروژو د تطبیق په لټه کې دي. د بیلګې په توګه لغمان ولایت یادولی شو. دغه ولایت د هیواد په ختیځ کې پروت دی. تر 1 میلیون زیات نفوس لري. د موقعیت، تعلیم او طبیعي منابعو له پلوه یو مهم ولایت دی. خلک یې زیاتې هیلې او غوښتنې لري چې د خپلو هیلو او غوښتنو د پوره کولو لپاره یې شاوخوا 1.5 لسیزه خپل غږ اوچت وساتلو، خو مثبته پایله یې ورنه کړه. مګر هغه وخت د دغه ولایت د خلکو اساسي اړتیاو، هیلو او غوښتنو ته بنیادي توجه زیاته شوه او عملا ورته کار پیل شو چې کله 2 کاله وړاندې د ملي یووالي حکومت په منځته راتګ سره دغه ولایت لپاره د هیواد یو ژمن او تجربه لرونکی والي عبدالجبار نعیمي د والي په حیث په دنده وګمارل شو. نوموړي د خپل ماموریت په لومړیو کې ولس ته غوږ ونیوه. د مرکز ولسوالیو د خلکو ستونزې، غوښتنې او اړتیاوې راټولې کړي. تر ارزونې وروسته یې د لنډ مهال، منځ مهال او اوږد مهال لومړیتوبونه وټاکل او د تعقیب لپاره یې ګړندي او اساسي تلاشونه پیل کړل. ټاکل شوي لومړیتوبونه یې په رسمي توګه د ځانګړي پلان په چوکاټ کې د هیواد د جلالتمآب ولسمشر په مشرۍ د کابینې غونډې ته وړاندې کړل او د دې ترڅنګ یې د 4 ورځنیو پلانونو په چوکاټ کې د کابینې له غړو سره په ځانګړو لیدنو کې شریک او ورپسې هغه مرستندویه ټولنو ته هم وړاندې کړل چې په بېلابېلو سکتورونو کې کار او فعالیت لري. دا لومړیتوبونه په پرله پسې توګه تعقیب شول. په همدې ترتیب سره د کابینې له غړو غوښتنه وشوه چې لغمان ته راشي او له نږدې د ټاکل شوو لومړیتوبونو په اړه د ولس غږ واوري. له نیکه مرغه چې د کابینې ګڼ شمېر غړي لغمان ته راغلل او په خپلو برخو کې یې لازم اقدامات وکړل. 2 کلنو تلاشونو او تعقیب لغمان ته نوي زیري او پرمختګونه راوړل او په دغه ولایت کې د آبادۍ یو نوی پړاو پیل شو. تیر کال د لغمان د آبادۍ او رغونې په کال ونومول شو، مګر روان کال د تیر په پرتله د لا زیاتو خوښیو او پرمختګونو ډک و. راځئ چې په همدې اړه د یو قومي مشر خبرې واورو. د لغمان فعلي وضعیت په امنیتي لحاظ کې مو اوس ښه دی انشاءالله او د انکشافي په مورد کې خو بالکل دا والي صاحب سره راغلی د حل و ځلو نتیجه ده. یعنې شپه ورځ دی په وزارتو باندې ګرځي. زمونږ هغه د ده نه مخکې زمونږ یوې ادارې هم تعمیر نه لرو. اوس الحمدلله زمونږ ټولو ادارو تعمیرونه پیدا کړي. موږ د جناب والي صاحب د ټولو کارونه راضي یو. د ولسونو سره ښې هماهنګي لري، اړیکې لري، علماو سره ښه هماهنګي لري، اداره جوړه ده. خلکو فکر کولو چې یوازې 1495 لمریز کال د دوی لپاره د آبادۍ او رغونې کال شو، مګر ولایتي ادارې ولس ته زیر یې ورکړ چې په 1496 لمریز کال کې به د لغمان د آبادۍ یو نوی پړاو پیل کړي. داسې یو پړاو چې ولس به د 2 کلونو تلاشونو پایله وګوري او هره ورځ به د نوي پرمختګ شاهدان وي.
عبدالجبار نعیمي د لغمان د آبادۍ د نوي پړاو په اړه وایي ورځ تر بلې هغو غوښتنو او وړاندیزونو ته رسیدګي کیږي کوم چې د ولس عمري هیلې وي او دي. 2 کاله مې شپه ورځ یې وکړه تر څو په خپل ماموریت کې د اوسنیو او راتلونکو نسلونو لپاره اساسي بنسټونه کیږدم چې له نیکه مرغه په دې بریالی شوی هم یم. د لغمان د آبادۍ نوی پړاو هغه وخت ښه څرګندیږي چې کله د روان لمریز کال د جوزا د میاشتې څخه نیولې د همدې کال تر سنبلې میاشتې پورې د بیارغونې د پروژو پرله پسې پرانستي او د بنسټ ډبرو ایښودو ته پام وشي. په همدې موده کې د 15 بېلابېلو ټولګټو پروژو چې نږدې 110 بلونه افغانۍ لګښت پرې راځي کارونه پیل شول چې د ولسونو د خورا زیاتې خوښۍ لامل شول او ټول ولس پرې خوښي څرګنده کړه. د یادو پروژو څخه د بیلګې په توګه په سلطان غازي بابا ښارګوټي کې د 1 باب جومات، د نجونو د ښوونځي، د ملي امنیت د تاسیساتو، د استناب څارنوالۍ اداري ودانۍ، د ولایتي شورا ودانۍ، تفریحي پارک، مهترلام بادپخ 25 کیلومتره سرک، د ښار حلقوي سرک، د سراج کلا د باغ احیا، د کلو پراختیا ریاست میلمستون، د ملي راډیو ټلویزیون ودانۍ، کرغیو ولسوالۍ کې د 2 ښوونځیو ودانۍ، د انجینري پوهنځي ودانۍ، د 2 کلینیکونو ودانۍ، ښار جوړولو ریاست او ګڼ شمېر نورې هغه پروژې یادولی شو چې ولس یې د عملي کار شاهد دی. په همدې اړه د لغمان ولایت یو تن اوسیدونکی داسې وایي. په ټول لغمان کې ډېر خدمت شوی خو دغه 2 میاشتې د انکشاف په باره کې چې هغه خدمت شوی نو زما خپله عمر 4 کالو د فکر کوم زه خپل په دا ژوند کې ما داسې انکشاف نه یې لیدلی او چې دغه مثال که خارغیو درته وښیم که مرکز درته وښیم د لغمان په ټول جوانبو کې چې د کارونه هم د دفترونو اداري ساحات دي، هم منطقوي کارونه دي، هم د مهاجرینو دپاره دي، هم د خلکو اوسیدونو سرکونو په ټولو عمل مشفق کارونو باندې کار شروع دی چې دا 2 کارونه یو د لغمان د آبادي دپاره بل د لغمان د غریب اولس دپاره چې هغوی بې بضاعته دي کولی شي چې دغه پروژو نه د خپل روزمره نفقه پیدا کړي. نو دا موږ ته تایید وړ دی. موږ د والي صاحب نه مننه کوو، موږ د لغمان د ادارې نه مننه کوو، موږ د خپل د لغمان د امنیتي قواو نه مننه کوو چې دا زمینه یې برابر کړی دی او نورم تقاضا لرو، هیله کوو چې مرکزی حکومت د لغمان د خلکو دپاره پروژې ورکړي تر څو د لغمان خلک وکولی شي چې د خپل د روزمره ژوند په دغه حالتو کې د دولت په چوکاټ کې سرته ورسوي. لغمان ولایتي ادارې لا هم خپلې هڅې ګړندۍ ساتلي دي تر څو لغمان کې د پرمختګ او رغونې ټول هغه کارونه وشي چې ولس یې د تطبیق هیله او غوښتنه لري. د پورته ذکر شوو پروژو د کارونو د پیل ترڅنګ د هغو سترو پروژو د سروې تخنیکي چارې هم روانې دي چې تطبیق یې ملي، تجارتي او اقتصادي ګټې لري. د بیلګې په توګه د کلګوش او وطن ګټو د بندونو پروژې، شاهي کانال او د ګمبري د برېښنا شبکه یادولی شو. په دې وروستیو کې د لغمان والي عبدالجبار نعیمي په مشرۍ 10 ولایتي ادارو د 11 بېلابېلو انکشافي پروژو بودیجه خپله جوړه او مرکز ته یې وړاندیز کړه. د دغو پروژو د بودیجې او ټاکنې صلاحیت ولایت مقام ته تفویض شوی دی. همدا لامل دی چې لغمان والي هم په دې پروژو کې ولسي اړینو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړ. ولس ته دا زیری ورکړل شو چې ژر به د دغو وړاندیز شوو پروژو کارونه هم پیل شي. د لغمان ولایت په ولسونو کې نوې هیلې راټوکېدلې دي. هره ورځ نوي پرمختګونه ویني او د حکومت په ټولو سکتورونو کې د عملي او غوره خدمت بهیرونه ویني. اوس ولایتي اداره او ولس په ګډه کار کوي چې په دغه ولایت کې شته امنیتي ننګونې ختمې کړي چې دې برخه کې د ګډې همکارۍ او همغږۍ پر بنسټ ځینې پرمختګونه شوي دي. مګر د امنیت د تامین لپاره تر ټولو مهمه ولسي همکاري او بل د اړونده مرکزي وزارتونو اساسي پاملرنه ده. مخکې زموږ د لغمان د ولایت امنیتي وضعیت بالکل خراب و، یعنی په 1 کیلومترۍ کې دښمن و. اوس دښمن د ولایت د ادارې نه زموږ په 15 یا 20 کیلومترو عقب ته رسېدلی ده. موږ د امنیتي مسؤلینو نه هم مننه کوو چې راضي یو او د جناب والي صاحب د ټولو کارکردګیو نه موږ راضي یو او ولسونه یې تر شا ولاړ دي. د ادارې دا زموږ خپل دولت ده، زموږ خپل نظام ده، د ولسونو په رایه دا نظام جوړ شوی. انشاءالله چې تر څو موږ ژوندي یو
موږ به د خپل دولت او نظام او د ولایتي ادارې تر شا ولاړ د لغمان د آبادۍ او رغونې چارې ګړندۍ دي. همدا مهال په دغه ولایت کې د څه د پاسه 1400 میلیونه افغانیو په ارزښت ټولګټې پروژې روانې دي چې هم یې ولس خوښ کړی او هم پکې په زرګونو خلکو ته کاري زمینې برابرې شوي دي. ورځ تر بلې پرمختګونه او انکشاف به د لغمان بڼه نوي او شته تیارې به ختمې کړي.